د جنازې لپاره علماو شپږ شرطونه ذکر کړي دي چې شپږ شرطونه به موجود وي بیا به د مسلمانانو دغه جنازه کیږي که نه جنازه نه کیږي. اول شرط دغه ده چې دا کوم مړی سوی ده دا به مسلمان وي. په غیر مسلمه سړي باندې جنازه کول کفر ده. علما فرمایي یو سړی غیر مسلمه ده اوس مسلمانان را ولاړ سي په هغه باندې جنازه کې دا ناجایز ده ځکه جنازه کول عبادت ده او په کافر سړي باندې دغه عبادت کول د الله رب العزت نافرمانی ده. اول شرط د جنازې لپاره دا ده چې دا مړی به مسلمان وي. دوم شرط د مسلمان چې مړ سوی ده دغه به پاک وي دته به غسل ورکړلی سوی د هر قسمه نجاست نه به دی پاک. دریم شرط دته به دومره کفن ورکړلی سوی چې د عورت نه ښکارېږي د عورت پټي هغه که زنانه وي که سړی کوم هغه فرض عورت چې د هغه به د پټي دغه شرط ته په جنازه کې. بل شرط دغه ده چې کوم کفن دته ورکړلی سوی د هغه به پاک وي هغه به نجس نه وي هغه به مردار نه وي هغه باندې به ګندګي نه وي لګېدلې. بل شرط دغه ده چې دغه جنازه به دغلته موجوده وي خلکو مخ ته به یې کول سوي. بل شرط دغه ده چې کوم شرایط د لمانځه لپاره دي او لمونځ کوونکي لپاره لازم دي چې دی به په خپله پاک وي جامې به یې پاک وي مکان به یې پاک وي چې د لمانځه لپاره کوم شرایط د لمونځ کوونکي لپاره ضروري دي هغه شرایط په ټول لمونځ کوونکي کې موجود وي بیا به د جنازه ادا کیږي. که په دغو شرایطو کې یو شرط موجود نه سي دغه جنازه قابل قبول نه ده دغه جنازه نه ادا کیږي. او په جنازه کې دو شیان فرض دي. دو شیان پیژندل فرض دي چې په دغه جنازه کې به مسلمانان دغه دو شیان نه پرېږدي که چیرې دغه دو شیانو کې یو شی تیر پاته چې جنازه نه ادا کیږي. یو په هغه کې قیام ده جنازه به په ولاړو باندې کیږي دا قیام ورته فرض ده په جنازه کې مسلمانان به جنازه په ولاړو باندې کوي. دوم فرض هغه څلور تکبیرونه ویل فرض دي دا دوه کاره په جنازه کې فرض دي یو قیام درېدل او بل هغه څلور تکبیرات ویل په جنازه کې فرض دي. که چا په دغو دوو کارو کې یو کار پرېښو و جنازه یې نه وسوه. درې کاره په جنازه کې سنت دي ثنا ویل سبحان ویل سنت دي درود په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې ویل دغه سنت دی په جنازه کې. او د دغه مرده لپاره دعا کول دغه سنت دی. دغه مړي لپاره چې مسلمانان چې په جنازه باندې ولاړ دي دعا دی وکړي په جنازې په لمانځه کې دی نه نو دغه درې افعال دغه درې کارونه دغه سنت دی. دا د جنازې لمونځ ده او د جنازې لمونځ په مسلمانانو باندې فرض کفایي ده. فرض کفایي دې ته ویل کېږي چې بعضې مسلمانانو هغه فریضه ادا کړه ټولو مسلمانانو غاړې خلاص. که چیرې هېڅوک د جنازې لمونځ په یو مسلمان باندې ونه کړي ټول مسلمانان چې په جنازه باندې خبر یې ټول ګناهګار دي. یو مسلمان د وفات څخه مسلمانانو خښ کوی بغیر د جنازې نه د ده په مرګ باندې مسلمانان خبر دي جنازه یې ور نه کړله ټول مسلمانان چې هغه خبر دي هغه ګناهګار دي. په هغو مسلمانانو باندې چې خبر دي په هغو باندې دغه جنازه کول فرض دي. لیکن څلورو پنځو کسانو هغه جنازه وکړه خلکو ته دعوت ورنه کړ خلک یې راونه بلل د ټولو خلکو ذمواري فارغه سوله د ټولو فرض ادا سو ټول مسلمانانو ذمه بری سوله ټول مسلمانان د دې ګناه نه فارغه سوله چې کومه ګناه دي جنازې نه ادا کولو په وجه سره په مسلمانانو په غاړه کې ورلوېدله. نو محترم ورونو دا د جنازې لمونځ ده